الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه اما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشران و کشران و اوریدونکو مسلمانانو در روټین مطابق خودمون خپل د آخري سورتونو د لسو د ترجمه او د تفسیر چې کوم دون هغه سره هغه ترتیب شروع خود ننانی موضوع سره به یو بل موضوع هم هغه مونږ چیړو چې هغه د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله چې خلیفہ دویم دی د هغې کارهای نمایو د شهادت تذکره عموما ابکو انشاءالله ځکه دا د اسلامي کال اولنۍ ورځ ده محرم د اسلامي کال اولنۍ میاشت او دا د 1442 هجری دا اولنۍ چې کوم دنو ورځ ده د هجرت نه پس چې کوم حساب شروع شو دا هغې کې 1400 کاله یعنی 240 د پاسه دا 240م کال دی یعنی 1400 صدۍ تېرې شو 240 یو 40 پې وربره که دا 240م شروع شو دا 1400 صدۍ چې کوم دنو هغه سره هغه تېرې شوې 1400 صدۍ بهر صورت نو د هغې تذکره به هم کوو ځکه چې دغه د دغه لویو بندګانو په وجه باندې مونږ تاسو نن سبا چې کوم دنو هغه سره په آزادۍ سره کلمه وایو او دارنګې د اسلام دا نعمت مونږ تاسو ته میلو دی د هغه کسانو په محنت سره د هغې په شهادت سره او د هغې په وینو تویولو سره مونږ تاسو چې کوم دنو هغه سره بلا دړک لګیا دی چې کوم دنو هغه سره بغیر د څه محنت او مشقت نه هغه په اسانه باندې کلمه وایو دا ډېر غټ نعمت دی نو چې هر کله دا نعمت مونږ ته داسې په خپل ځاني بې مشقته میلو دی او دا مشقت او دا سختۍ مخکینو خلکو تېرې کړي دي چې د هغې تذکره وکړو د هغې چې کوم دنو هغه سره هغه په ښه صفاتو سره ذکر کړو داسې نه چې هغه په بدو سره بهر صورت سوره کافرون ملغ غوندې خبرو کو بیا به نورې خبرې دی که آینده جمعه کوو سورة الکافرون شان نزول مې درته مخکې ذکر کړو لږ غوندې د دې صورت فضیلت ذکر کوو ځکه چې هر صورت چې کوم دی هغه سره شا پسې ډېر غټ مقصد د هغې وي د مفهوم په اعتبار سره هم د الفاظو په اعتبار سره هم او د هغې د وینا په اعتبار سره هم چې دا صورت سړی وایي نو د ده پکې د دنیا او د آخرت څه بلایي ده نو یو خدا چې عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه سره به د سحر په سنتونو کې سحر چې کوم د فرضو نه مخکې مونږ 2 سنته کوو نو هغې کې به دا سورة الکافرون او دارنګې قل هو الله احد ویلې په دغه 2 رکعاتو سنتو کې به اول کې سوره کافرون وي قل یا ایها الکافرون او په دویم کې به چې کوم دی هغه سره سوره اخلاص قل هو الله احد ویلې
او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د متعدد صحابونو دا واقع را نقل کړي چې صرف د سحر سنتو کې نه بلکې د ماښام په سنتو کې هم چې کوم نه دا دواړه ویلې د ماښام په سنتو کې. او یو صحابي د حضور علیه السلام نه مطالبه وکړه چې ما ته څه دعا وښایه، څه دعا. نو دعا دې دپاره یې مطلب چې په هغې باندې زما دا زندګي برابر شي، دا کار مې سیټ شي. نو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې کله ته ماسخوتن اوده کېږي نو دا سورة الکافرون وایا، دا وایا. ځکه په دې کې د شرک نه براعت دی. یو سړی چې د شرک نه بچ شو نو ټول کارونه یې سم شي. د شرک نه یو سړی باری تعالی بچ که نو ټول کارونه یې چې کوم دی نو هغه سره هغه سم شو. حضرت جبیر ابن مطعم رضی فرمایي چې یو ځل ما آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم ته گزارش وکړه، درخواست مې وکړه چې حضرت زه سفر باندې ځم او د هغې سفرونه به عام طور د تجارت په غرض باندې وو. نو سفر باندې ځم نو تاسو ما ته څه داسې چې کوم دی هغه سره اعمال وښایئ چې د هغې په وجه باندې چې کوم دی هغه سره هغه زما سفر کې خیر او برکت وي. نو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله ته په سفر باندې ځې او ته وې چې زما دا سفر دې د خیري، یعنی په دې سفر کې د زه ستړی نشم او زما نه دې په دې سفر کې ملګري م خوشحالی او زما په دې سفر کې ما ته چې کوم دی نو ګټه او نفع م وشي او دارنګې کور ته دې هم زما خیري. نو دا آخري 5 سورتونه وایا، قل یا ایها الکافرون اذا جاء نصر الله، او دارنګې قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا 5 سورتونه چې کوم دی نو هغه سره وایا نو دا ټول کارونه به دې سمې. حضرت جبیر ابن مطعم راته فرمایي دا د ترمذي شریف ابو داود شریف حدیث دی چې ما کله نه چې کوم دی نو هغه سره دا 5 سورتونه عمل کړي په داسې موخه کې نو زما ټول کارونه برابر شوي دي. زما ټولو کارونو کې باری تعالی چې کوم دی نو هغه سره هغه ډېر خیر او دارنګې برکت اچولی دی. به هر صورت دا خو د دې صورت مختصر غوندې فضایلو. او ترمذي شریف کې یو حدیث مبارک دی چې یو سړی چې کوم دی نو هغه سره دا سوره کافرون اوی نو لکه چې د قرآن کریم 4 حصہ تلاوت وکړه. د قرآن کریم 4 حصہ چې کوم دی هغه سره هغه تلاوت یې وکړه. به هر صورت مونږ په دې موقع باندې ما تاسو ته ووایي چې چونکې دا 1 محرم د حضرتنا عمر فاروق رضی د شهادت ورځ وه. د دې وجې نه د هغې څه فضایل، څه مقام، څه مرتبه به انشاءالله مخې ته راولو. د دې دپاره چې د صحابو باره کې زمونږ کله کله داسې عاقبت اندیش چې کوم دی نو هغه سره افراد دي چې بدګمانۍ راځي، چې هغه بدګماني له غوندې لرې شي. او صحابه آقا دو جهان فرمایي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه د دې اسمان د ستورو په منزله دي، ځلنده، او چې کومې پسې م ځای نو رهنمایي به درته میلاویږي. ټیک شو که نه لږه. اوس چې کوم دی هغه سره کله کله بعد یو کس وایي چې یاره صحابو کې رضوان الله علیهم اجمعین کله کله هغې نه خو یو کار داسې شوی دی چې کمزوري، یو کار کمزور نه هغه کمزوري کار به مونږ چې کوم دی نو رانیسو. نو داسې خدا خو مونږ تاسو ټول پوهې خلک وو. بلفر یو امام دی، هسې خپلو کې یو امام دی. مونږ د امام چې کوم دی نو هغه سره پسې اقتدا کړې ده، اقتدا کړی. لیکن دا امام کله کله چې کوم دی نو هغه سره داسې به دا امام په 4 رکعت باندې نه کیني او پاسي، په 4 رکعت باندې نه کیني. نو مقتدیانو ته چې کوم دی نو شریعت وایي چې تاسو به نه باسئ، تاسو به نه باسئ، تاسو به دې په کینولو باندې مجبوره کوئ، ځکه چې په دې ځای کې امام په غلطه روان دی. پښتو باندې پوهېږئ که نه؟ نو دلته کې شریعت چې مونږ تاسو ته وایي چې هغه اقتدا نو چې کوم هغه قابل اقتدا څیزونه دي هغه یادوي. که یو ځای کې بالفر چېرته داسې نشته دی، داسې نشته دی د صحابو په زندګۍ کې، خو که بالفر چېرته داسې یو مسله وي نو هغې کې خو زمونږ تاسو ته داسې نه وي کوم چې د هغې چې کوم دی نو هغه سره عام معمولات دي، عامه زندګي ده، هغه قابل اقتدا چې کوم دی نو هغه سره هغه شریعت ګرځوي. لکه ما تاسو ته مثال وویلی. به هر صورت حضرت سین عمر فاروق رضی دا 2م خلیفه دی. د هغې فضایل، د هغې مناقب، د هغې چې کوم دی نو هغه سره مقام او مرتبه دا خو ډېره لویه ده، ډېره هغه غټه ده. به هر صورت چې کوم دی نو هغه سره د اسلام راوړلو نه پس د هغې د اسلام راوړل ځان له یو ډېر غټه کارنامه
بیا په اسلام باندې ثابت قدم پاتې کېدل دا یو بله کارنامه او بیا د اسلام لپاره د هغې خدمات دا یو بله غټه کارنامه ده. هر یو چې کوم دی نو هغه سره هغه یو غټ تقریر غواړي، خو موږ به صرف سرسري خبرې د هغې وکړو، د هغې متعلق به انشاءالله چې کوم دی نو هغه سره وضاحت وکړو چې حضرت عمر فاروق رته هو چې کوم دی نو هغه سره څه مقام او دارنګې څه مرتبه وه، څه مقام او څه مرتبه. د ټول نه غټه خبره دا ده، دا ټول فضایل یو طرف ته، لیکن دا چې دا د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه سره مراد و. یعنی آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په دعا کې حضرت عمر فاروق نه وغوښته چې دا ماله راکړي، دا ماله راکړي. صحیح شو؟ نو چې په دعا کې چې کوم دی نو هغه سره یو سړی څوک غواړي او هغه د چا نه غواړي؟ د باري تعالی نه غواړي. نو ظاهره خبره چې هغه بسانه چې کوم دی نو هغه سره د فضیلت والا شخصیتي چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه سره هغه غواړي. په د دې مکې معظمې ته خانه کعبې ته مخامخ وړاندې جمعه ما تاسو ته ویلو د دې مشرکینو یو میټینګ روم و او دارنګې چې کوم دی نو هغه سره د دې د ناستې یو ځای و. هلته کې به باقاعده چې کوم دی نو هغه سره مشورې کولې چې کوم خبره به هغه د دې خلافه نو د هغې باره کې به سمجوته کوله. نو کله چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه سره هغه نبوت ته میلو شو او دارنګې خلک هغې باندې ایمان راوړل، نو دې باره کې هم سمجوته وکړه چې یاره د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم روزانه چې کوم دی نو هغه سره خلک دې باندې ایمان راوړي او هسې نه چې کوم دی نو دا ټول مکې والا هغه صحابه جوړ شي. د دې خو څه بندوبست پکار دی او د دې چې کوم څه پروګرام پکار دی. مشوره یې کول، ابوجهل ټول ناست وو او دارنګې چې کوم دی نو هغه سره هغه خود عمر فاروق راته و چې دغه وخت کې صرف عمر ابن خطاب و، دوی هم پکې تشریف فرماو. چا ویلې چې یاره داسې به وکړو چې د دې وطن نه به چې کوم دی نو هغه سره هغه جلا وطن کړو، بس خبره بل خوا ولاړ شي. نو بیا دا مشوره وشي که بل خوا یې دغه کې خو هلته به خلک ایمان راوړي او هغه ځای کې به چې کوم دی نو هغه سره یو جماعت جوړ شي، بیا هم زموږ دپاره خطره ده. بیا ویلې چې داسې به وکړو چې هغه دلته به یې نظربند کړو، څوک به وله نه راځي او نه به چا سره میلاویږي. په دې باندې اتفاق رانغی. آخري خبره چې کوم دی نو دا شوه چې یاره قتل یې کړو، شهید یې کړو. بیا ویلې چې دا شهید کوي به څوک، دا خو هم ډېر غټ چې کوم دی نو هغه سره کار دی او ځکه دا چا همت نشو کولی چې حضور علیه الصلاة والسلام باندې لاس اوچت کړي. عمر ابن خطاب چې دغه وخت کې چې کوم دی نو هغه سره ایمان یې نو راوړه او مشرف به ایمان شوی نو، دی ویلې چې دا کار به زه وکړم. دلته کې مخامخ چې کوم دی نو هغه سره دارالندوه کې د مشرکینو په میټینګ روم کې دا مشوره کېده او دلته خانه کعبه کې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم دعا غوښته. څه دعا غوښته؟ دا خانه کعبه چې په دې کې چې کوم دی نو هغه سره ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې وه چې زما په دې نسب کې او په دې قوم کې یو پیغمبر پیدا کې، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة انک انت العزیز الحکیم. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه کې دعا غوښتې وه چې زما په دې نسب کې او زما په دې پشت کې هغه چې کوم دی نو یو پیغمبر پیدا کړي د دې د جنس نه چې د دې چې کوم دی نو هغه سره رهنمایي کړي او دارنګې د قرآن تعلیم ورته ورکړي او د دې چې کوم دی نو تربیت وکړي. د ابراهیم علیه السلام دعا هم په خانه کعبه کې وه. الله جل شانه چې کوم دی نو د هغې دعا د آقای دو جهان سم په حق کې قبوله کړه او په ډېره زمانه پس څو پوښتنو پس الله جل شانه آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د هغې په نسب کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دا پیغمبر جوړ کړ. نو آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم دا دعا و د ابراهیم خلیل الله علیه السلام او په دقه موقع کې په خانه کعبه کې چې کوم دی نو آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په خپله دعا وغوښته د عمر ابن الخطاب یا د عمرو بن هشام باره کې، چونکې هغه د پیغمبر ته چې کوم دی نو هغه سره علم غیب نه وي، دا خو زموږ ستاسو چې کوم دی نو عقیده ده. د دې وجې نه پیغمبر یو دعا غواړي کله کله، لیکن الله جل شانه چې کوم دی نو کله ورته وایي چې دا ستا دپاره مفیده نه ده، زه درته د هغې وضاحت کوم. لیکن چې کله مفیده وي نو هغه دعا وله ورکړي هغه قبوله شي، او چې کله مفیده نه وي ورته باقاعده ووایي چې دا دعا ستا دپاره مفیده نه ده. د دې وجې نه چې کوم دی نو هغه سره هغه حضور علیه السلام دعا وغوښته
وی اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن هشام. د اسلام چې کومونو تقویت او مضبوطوالی راولې په عمر ابن الخطاب باندې د دین مې مخکې ذکر کړ، یا په عمرو ابن هشام باندې دا د ابو جهل نومو. نو عقاید و جهان سم دعا غوښته، هغه د عمر ابن خطاب رتاهو په حق کې قبوله شوه، د هغې په حق کې چې کوم دی هغه سره قبوله شوه. نو ما تاسو ته وویلې چې که بالفر والتقدیر حضرت عمر رتاهو چې کوم دی هغه سره هغه د اسلام د پاره خدای دې نه کې خدای دې نه کې یو ځای کې نقصانمن ثابتېدو، نو د حضور مرګ دا دعا به د هغې په حق کې نه قبولېده. ولې نوح علیه السلام چې کوم دی هغه سره دعا غوښته، زما دا زوی زما د املا نه پیدا دی، زما د پشت نه پیدا دی، خدای پاکه د دې طوفان نه بچ کې او کلمه ورته ور نصیب کې، ان ابني من اهلی، زما دا زوی زما چې کوم دی د کور او دارنګې او زما چې کوم دی هغه سره هغه یو فرد دی. باری تعالی ورته نه دا ستا لپاره مفید نه، دا ستا د کور فرد نه دی، ما ستا د خاندان نه ویسې ان ابن دا انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، دا ستا دا زوی ستا د دې خاندان نه ما خارج کړی ځکه د ده عمل ستا په طریقه باندې نه دی. ګوره نوح علیه السلام چې کوم پیغمبر دی یو دعا غواړي، لیکن باری تعالی ورته جواب ورکوي چې دا زوی ستا په حق کې مفید نه دی، نه در کوم دا دعا د په حق کې نه قبلېږي، دا ستا لپاره فایدهمند نه دی. ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه سره چې د الله جل شانه خلیل دی او ډېرې غټې قربانۍ دي، تر دې چې په دې خانه کعبه کې چې کوم دی هغه سره د الله په نوم باندې د خپل زوی چې کوم دی هغه سره قرباني ورکوله د اسماعیل علیه السلام. او اسماعیل علیه السلام هغه شخصیت و چې بیا خانه کعبه د دوی سره باقاعده جوړه کړې ده، او دقه د ماشوموالي په مخ کې اسماعیل علیه السلام د دې خانه کعبې په خوا کې چې کوم دی هغه سره پرېښي، دا ټولې خبرې تاسو مخکې راغلي، دا نه غټې غټې چې کوم دی هغه سره قربانۍ ورکړي، لیکن عمده ابراهیم علیه السلام چې د دې پلار چې کوم دی هغه سره هغه مشرک و. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار باره کې دعا غواړي چې خدای پاک زما دا پلار چې کوم دی هغه سره هغه راه راست راولې، زما دا پلان راه راست راولې. همدغه پیغمبر د ابراهیم علیه السلام چې کومې دعاګانې د هغې په حق کې مفید وي، باری تعالی ورته هغه حاصل کړه ورې کړی، لیکن د پلار په دغه کې ورته باری تعالی فرمایي چې نه دا چې کوم دی ازلي بدبخته دی او د باندې مهر جباري لګېدلې دی او دا ستا په حق کې مفید نه دی، د دې وجې نه د دعا رانه مه غواړه، ځکه دا مشرک دا صرف بت پرست نه دی، بلکې دا چې کوم دی هغه سره هغه بوتان جوړوي، بلکې د بوتانو چې کوم دی هغه سره کارخانه چلوي، صرف بت پرست نه دی. نو ګوره د ابراهیم علیه السلام چې د باری تعالی خلیل دی، لیکن دا دعا یې قبوله نه شوه، دا دعا یې قبوله نه شوه. ولې؟ ځکه دا پلار د هغه په حق کې مفید نو. ابراهیم علیه السلام د هغه په کور کې پیدا دی، د هغه د بدن نه پیدا دی، د پلار ډېر غټ خدماتي ډېر چې کوم دی هغه سره هغه د هغه ډېر حق یې په دې زوی باندې، لیکن باری تعالی ورته وایي دا ستا په حق کې مفید نه دی، دا ستا په حق کې مفید نه دی. نو نوح علیه السلام ته وایي دا زوی ستا په حق کې مفید نه دی، ابراهیم علیه السلام ته وایي دا پلار ستا په حق کې مفید نه دی، لیکن عقاید و جهان سره سنم د عمر بن الخطاب راتاو په حق کې دعا غواړي او هغه قبلېږي. پته ولګېده چې عمر مفید دی، پښتو باندې پوهېږې که نه، عمر مفید دی د اسلام دپاره، خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که چېرته وروسته زمانه کې چې کوم دی نو د عمر رتاهو نه دا چې کوم دی نو د عقاید و جهان خاندان ته خطره وه، یا چې کوم دی نو اسلام ته خطره وه، یا یو ځای کې د هغه نه اسلام ته نقصان رسېدو نو کله به یې موله نو ورکړی، او همدقسې به یې ورته انکار کړو لکه څنګه چې هغه نوح علیه السلام ته انکار وکړي چې دا زوی ستا په لاره نه دی، او څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته انکار وکړي چې دا پلار ستا دپاره مفید نه دی. نو عقاید و جهان سره سلام ته به چې کوم دی هغه سره فرمایلو باری تعالی چې دا عمر ستا په حق کې مفید نه دی، نه در کوم، لیکن عمر چې کوم دی هغه سره هغه وله ورکړه ځکه چې دا د اسلام لپاره مفید او بل حضور مبارک دعا عجیبه غواړي، اللهم اعز الاسلام، ای خدای پاکه دا اسلام چې په دې صرف دار ارقم کې دی، صرف دار ارقم یو کور دی، په هغې کې د څو صحابو چې کوم دی هغه سره هغه د ناستې ځای دی، دا اسلام چې کوم دی نو خور کې مکې ته، د مکې نه مدینې ته، د مدینې صحراګانو ته، قیصر او کسرا ته، دا ټوله دنیا کې چې دا اسلام خور کې د دې دپاره چې کوم دی هغه سره خدای پاکه دې ته تقویت ورکړي په عمر ابن خطاب یا عمرو بن هشام سره.
نو هغه دعا چې کوم نه هغه سره د عمر ابن خطاب راتاو بارکی قبول شوه یو خدا غټ فضیلت ته بیا وضاحت درته کومه دویم دا چې حضرت عمار ابن یاسر راتاو مشهور صحابي دی او د هغې چې کوم نه ډېر غټ خدمات دي د دې کورنۍ یاسر یې پلارو حضرت سینا سمیه دا یې مور وه دا درې واړه چې کوم نه دی ایمان راوړی عمار زوی دی یاسر او سمیه چې کوم ښځه خاوند دي نو دی مور پلار دی د درې واړو هغه چې کوم نه ایمان راوړو ډېر سختی برداشت کړو اوهو دا نه تکلیفونه چې کوم نه سړي دا ویښته ودرېږي چې د هغې تکلیفونه ذکر کې د اسلام لپاره او بیا اوله چې کومه زنانه د اسلام په نوم باندې شهیده شوه دا د مور و حضرت سمیه راته دا شهیده شوه حضرت عمار راته هو چې کوم نه هغه سره هغه یعنی حضرت یاسر راته هو دا د اسلام لپاره شوی پلار او دارنګې مور دواړه د اسلام لپاره شهید شوي نو حضور علیه السلام د دې کور ته تشریف یې راوړه او ورته وی چې ستاسو ته چې کوم نه هغه د مبارکي د ټولو تکلیفونو په بدل کې ستاسو لپاره جنت دی دا حضرت عمار د حضور علیه السلام په خدمت کې گزارش کوي چې ما ته لږ د حضرت عمر راتاو فضایل بیان کړه د حضرت عمر راتاو فضایل چې کوم نه هغه سره هغه راته بیان کړه د حضرت عمر راتاو صحیح په خپله چې کوم نه هغه سره د فضایلو هغه شخصیت دی ځکه چې هغه د اسلام لپاره د هغې دا نه خدمات دي لیکن پته ولګېده چې حضرت عمر راتاو د فضایلو شخصیت ته ځکه یو صحابي د هغه باره کې تپوس کوي چې د دې فضایل راته چې کوم نه هغه سره هغه بیان کړه حضور علیه السلام ورته څه فرمایي دا حدیث چې کوم نه هغه سره ابن حجر مکی الصواعق المحرقه یو کتاب د هغې کې را نقل کړی دی ډېر عجیبه وایي چې حضور معرف ته فرمایي چې یو ځل دقسې سوال ما دا حضرت جبرائیل علیه السلام نو چې د دې عمر راتاو دا فضایل غوندې چې کوم نه هغه سره ما ته ذکر کړه د حضرت عمر راتاو فضایل راته ذکر کړه نو وایي حضرت جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې د حضرت عمر راتاو فضایل ډېر زیات دي که ډېرې شپې او ډېرې ورځې هم چې کوم نه نو په هغې باندې زه تا ته بحث وکړم نو دا نه ختمېږي سانه فضایل دي د دې وجه نه چې کوم نه هغه سره لیکي مخکې هم په دې کتاب کې لیکي چې حضرت نوح علیه السلام چې کله باري تعالی ورته حکم وکړ چې کشتۍ جوړه کړه دغسې یو طوفان به راځي د هغه طوفان نه د بچو دپاره چې کوم نه دا کشتۍ به یو ذریعو سبب وي د دې وجه نه هغه کشتۍ کې به تاسو کوم مؤمنان دي د سره به هغې کې کینی نوح علیه السلام به کشتۍ جوړوله او دا کشتۍ به چې سار کېده نه به ختمېده یو حصه به چې کوم خوړلی شوې وه د ځمکې چې کوم چینجي و هغې به خوړله دا د کتاب لیکلی وره خبره ته کتاب کوم د ځمکې هغه چینجي به چې کوم نه خوړله نوح علیه السلام پریشانه چې زه خو ستړی شوم کشتۍ جوړوم او دارنګې چې کوم نه هغه سره د ځمکې چینجي یې خوري باری تعالی په خدمت کې گزارش وکړه چې د دې څه بند بنا ورته چې زما دا امت د یو څو لویو افرادو نومونه په دې باندې ولیکه زما د امت د یو څو لویو افرادو نومونه په دې باندې ولیکه نو بیا به دا کشتۍ ته دا چینجې نقصان نه رسوي دا دې کتاب لیکلی ځان راته نه یم خبره کوم دا ابن حجر مکی رحمت الله علیه دغه صواعق محرقه کې لیکلی دی نو چې کله بیا تپوس کوم راته چې د چا نومونه د حضرت نوح علیه السلام تپوس وکړي چې د چا نومونه لیکم وي د محمد علیه السلام ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم دا نومونه پې ولیکه چې دا نومونه پې ولیکل نو کشتۍ ته بیا چینجي نقصان نه رسوم به هر صورت دا داسې خبره نه ده ځکه چې تاسو تفسیر ته لاړ شئ ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل دا د صحابو چې کوم نه بالخصوص د خلفای راشدینو دا تعریف او د دې چې کوم نه هغه د فضیلت په تورات او انجیل کې هم ذکر دی د دې دا تعریف او دارنګې دا فضیلت چې کوم نه په تورات او دارنګې په انجیل کې هم ذکر دی یو ځل آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم نه هغه سره د هغې بیبي حضرت ام سلمه راته حریره دا یو قسم حلوا وه په عربو کې چې کوم نه دا پخېدله او موږ تاسو ته عام طور هغه شیره غوندې وایو د اوړو نه او هغې کې چې کوم نه هغه سره بیا دغه واچي غوړي واچي کورني غوړي دا بازاري نه او بیا پکې پی واچي شیره ورته ډېر زیات مفید دی حدیث مبارک کې راځي چې کم کس غمجني یعنې کور کې صدمه مړی شوي نو دا د هغه د زړه غم کموي او چې کم کس بیمار نو د هغه زړه ته تقویت ورکوي اوس خلک یې نه پخوي صحیح ده که نه لږ پخوا به چې کوم کورني وړو نو هغه به خلکو پخوله او عام طور چې داسې به چېرته کور کې څه مسله وه د خفګان نو داسې موقع کې یې پخوله ترمذي شریف کې بل حدیث مبارک
انه لیرتو فؤاد الحزین. دا چې کوم نه هغه سره چې کوم سړی غمجنې کور کې څه حادثه شوې د هغه غم کموي. او دارنګې چې او دارنګې ویسرو عن فؤاد السقیم. او د بیمار سړي چې کوم نه بیمار چې سړي بیماري کوم په دې زړه کې بوج بوجي تنګي هغه تنګواله ختموي. هغه بوج چې کوم نه هغه سره هغه کموي. به هر صورت حریره چې کوم نه پخ کړی و حضرت ام سلمہ راته نو داسې واجبه غوندې کار وشو. دا خو په کورونو کې نو دا حضرت زینب راته بله بیبي وه څه مسله راله هغه یې د هغې په مخ باندې راخ کړه په مخ باندې ولا راخ کړه. خفه شو چې خفه شو حضور علیه السلام ته شکایت وکړو. حضور مبارک ورته ته م ولې په مخ راکاږه دا حریره داسې وه چې دا به خلکو خوړله هم او دې سره به د عربو زنانو دا مخ باندې چې راخ کړه نو دې سره به لغوندې زینت هم راته. اوس جدید دور کې نور ډېر څیزونه دي. به هر صورت نو هغه حضور مبارک ورته چې خبره خلاصه ته م ولې په مخ راکاږه نو هغې م ولې په مخ راخ کړه. په دې وخت کې حضرت عمر راته او را روانو اجازت یې وغوښته نو حضور مبارک دې ته ویلې چې زر مخونه پاک کړې هسې نه حضرت عمر ته خفه نه شي. زر مخونه پاک کړې دغه وخت کې لا د پردې حکم نور راغلی هسې نه په داسې حالت کې ووینې حضرت عمر راته و چې کوم نه هغه سره خفه نه شي. نه حضور مبارک سره د هغې دا نه فکر و صحیح شو که نه چې خفه نه شي. به هر صورت نو دارالندوه کې چې کوم نه هغه سره هغه فیصله وشوله او دا میټینګ و چېرې چې د حضور علیه السلام د لار بندول غواړي ځکه چې دا خو ورځ په ورځ چې کوم نه هغه سره د هغې دا دین ترقي کوي او دارنګې هغې خو دې دین ته په ښه نظر نه کتل. هغې وي چې اصل زمونږ دین دی دې ته به یې صحابیان ویلې دا د خپل دین نه وي ووښتل د خپل دین نه چې کوم نه هغه سره هغه ووښتي دي. نو د دې دا لار نیول پکار دي. فیصله چې کوم نه دا وشوله چې یاره د قتل بندوبست یې پکار دی. څوک به کوي؟ حضرت عمر راته و چې دغه وخت کې عمر فاروق نو عمر ابن خطاب و سینې یې وټپوله چې دا کار به زه وکړم دا به زه وکړم. ځان سره چې کوم نه توره واغېسته او دغه وخت کې حضور علیه السلام د صحابو سره دار ارقم د یو صحابي د هغې کور و بس هغې کې به دننه دا ټول چې کوم نه هغه سره هغه میشن چلو مونځ به عملته کوو. اذان هم چې کوم نه خانه کعبه کې نه شو کولی مونځ خو لا در کنار او دقه کور کې به چې کوم نه هغه سره مونځونه او ټول ترتیب به هغه دی وکړو. که چا به ایمان وړو پټل ته به کلمه وې او بیا د هغې نه پس به پټ هلته په ښکاره باندې اسم نه شو کېدی. نو حضرت عمر راته و چې کوم نه هغه سره هغه وی چې ښه ورګه دا خو دا روان شو توره ورسره ده غوسه لاره کې چې کوم نه نعیم یو صحابي دی اوله مخې له ورغی ورته چې خیر خو دی څه کې وایي چې ځم چې نن چې کوم نه هغه سره د محمد علیه السلام دا کار ختم کما او دا خلک چې کوم نه هغه سره دي ته تېنه دغه ورکما اطمینان ورکم. هغه ورته چې هلکه د حضور علیه السلام سر خو به لا ته راوړې خو لرې خبره لاول خو د خپل کور حال احوال معلوم کا وایي ولې څه چل دی خور د ایمان راوړی دی او دارنګې ورسره د اوښې هم ایمان راوړی دی د خور خاوند هغه هم ایمان راوړی دی د خور فاطمه نوم د اوښې سعید ابن زید نوم ورته هم د وی چې خورې که لا خو خبره لرې دا خو د خپل کور نه خبره ورانه شوه راغی ورې چې و هغې زر در چې کوم دی هغه سره د قرآن کریم څه حصه ورسره وه د یو صورت څه حصه هغه وخت کې به مستقل شکل کې قرآن کریم لانو د دې وجې نه چېرته په یو پاڼه به لیکلو یا چې کوم د څاروي په سرمن باندې یا په یو غټه تبزه باندې یا د اونو په پوستکو باندې به لیکلی شوي ابا دا سره لږه لږه حصه به چې کوم نه محفوظ وه او ورسره وه هغه یې ویلې چې کله یې واز واورېد هغې ته پته وه چې دا خو چې کوم نه هغه سره هم د غضب غر دی بس زر زر یې هغه هر څه پټ کړل خو ده واورېدل ده څه تلاوت د هغې واورېده څه اواز چې ورغی په خور باندې را باندې کړې چې دا څو ماته وښایه هغې ورته نه ښوده اوښې یې موړه به اوښې هم بېهوشه شوه خور هم بېهوشه چې کله په هوش کې رالل ورته یې چې که زه هم د دقه پلار پیدا یم چې د کوم ته پیدا یم څنګه چې ته غیرتي دغه رنګې زه هم د دقه پلار پیدا یم هم د دغه وینې پیدا یم که سل ټوټې مې کې هم درته چې کوم نه هغه سره حل نه ویم او دارنګې ما په محمد علیه السلام ایمان راوړی د دې نه واپس کېږم نه دې ته استقامت وي د غر ٹھیک شو که نه هلکه دا چې کوم نه د غر په شان استقامت وي نه وړم هم ستا خورې مه څنګه چې ته کلک یې په دې کفر کې دغه رنګې زه په دې اسلام کې کلک یم که مې مړم کې خو د دې خبره نه وړم دا هغه خوره فاطمه چې چېرته په عمر کې ده ته سترګې هم داسې نه وې کړی او په دې موقع کې چې ورته برنده شوه نو سړی حیران شو چې یاره دا څه داسې خارجي قوت دی چې زما دا خورې ما ته چې کوم نه هغه سره هغه ودروله به هر صورت لږ غوندې چې کوم نه هغه سړی دغه شو ورته چې ښځه صحیح ده تاسو خو ماله لږ غوند دغه دا تاسو چې ویلې دا راته راکې خور ورته چې نه دا داسې نه درکوو
دا خو ستا بدن چې کوم دی هغه سره هغه پاک نه دی ته اول لامبه ځکه چې یو کس مسلمانېږي نو د مسلمانېدو دپاره اول لامبل دي یا چارهدام کول دي که نه نو ستا بدن پاک نه دی دا د کفر بدن دا آلډي پلیت دی که دا 50 کرت املام بي خو دا پلیت دی چې څو پورې کلمه نه ویلې کلمې سره بیا پاک شي نو د دې وجه نه انما المشرکون نجسون دا مشرکان نجس نه دا نجاست د بدن نه دا د عقیدې نجاست دی نو جمعات ته به نه راځي جمعات ته بدن نه فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا به هر صورت خبره زموږ ټایم دغه کېږي مختصر کومه چې کله هغه چې کوم دی نو ویلام بل غسل یې وکړه بیا ورته چې کوم دی هغه سره وایي چې ښه راته ووایې دا د سوره طه سوره طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى ایمان یې راوړه چې ایمان یې راوړه نو بیا چې کوم دی هغه سره راغلی دا و چې د حضور علیه السلام چې کوم دی هغه سره سر کټ کومه لیکن سر یې ویله سر یې ویله نو بیا خو ورته وایي چې خطر راسره راشه دا کوم ځای کې د حضور مبارک وی دار ارقم ته راوسته چې کله دار ارقم ته راوسته صحابه چې وکړه دا خو عمر را روان دی توره مور سره ده نو سید الشهدا حضرت حمزه راته وویلې چې که په صحیح نیت راغلی خو ښه کني نو دلته به یې سر قلمي مخې ته به قدم ورونړي به هر صورت چې هغې معلومات وکړل او چې کله چې کوم دی نو مخې ته راغی د حضور علیه السلام خدمت کې حاضر شو کلمه یې وویلې او چې کلمه یې وویلې د حضور مبارک چې کوم د سترګو نه د خوشحالۍ نه اوښکې لاړلې ځکه چې هغې دعا غوښتې وه باري تعالی هغه دعا قبوله کړه باري تعالی دعا چې کوم قبوله کړه څنګه قبوله شو په هغه ټایم باندې د هغې اثر ښکاره شو چې څنګه حضرت عمر ته کلمه وویلې نو بیا حضور مبارک ته وایي چې دا څنګه چل دی که زمونږ په حقه باندې وو نو دا څنګه چې کوم دی نو هغسې پټ په پټه باندې مونږ دا کار کوو بدن نه ده حضرت زید ته دار ارقم چې کوم زید بن ارقم په دې کور کې دا ولې که مونږ په حق یو نو دا ولې نه ښکاره کوو وایي مونږ په حقه یو ښه چې په حقه یو نو د نن نه پس به مونږ جمع دا خانه کعبه کې کو اذان په خانه کعبه کې کی خانه کعبه کې چې کوم دی هغه سره اذان وکړو جمع خانه کعبه کې وشوله دې نه مخکې ډېر غټ غټ صحابه ایمان راوړو ٹھیک شو که نه لکه د حضرت عمر راته و د هغې نه ډېر وروسته حضرت ابوبکر صدیق راته و حضرت سیدنا علي کرم الله حضرت عثمان دا ټول د دې نه مخکې وو حضرت عمر راته و چې کوم دی هغسې وروسته لیکن دا فضیلت چې کوم دی هغه سره هغې ته نه وملو دا فضیلت باري تعالی ده ته ورکړه چې خانه کعبه کې چې کوم دی په جهر باندې اذان وکړو او دارنګې چې کوم دی هغه سره لمونځ وکړو نو دې وجه نه وایي چې اولو حافظ ابن حجر مکي وایي اول من اسلم علانیة عمر اول هغه شخصیت چې خپل اسلام یې ښکاره کړ ځکه مخکې به ټول دا رقم کړو دا حضرت عمر ته و او اول من اذن فی الکعبة عمر اول هغه چې اذان یې خانه کعبه کې وکړه دا حضرت عمر ته و دی به هر صورت خلاصه د خبرې دا کومه چې که حضرت عمر ته هو چرته هم یو ذرم د اسلام دپاره د هغه نقصاندeh وی یا د حضور علیه السلام د خاندان دپاره نو باری تعالی به کله هم حضرت عمر ته حضور مبارک ته نو ورکړی لکه څنګه چې نوح علیه السلام ته د هغې زوی ورنکړه ابراهیم علیه السلام ته د هغې پلار ورنکړه ښکاره انکار یې ورته وکړه ګوره مونږ تاسو چې کوم دی نو هغه سره هغه که بازار ته ځو یو څیز الو صحیح ده که نه نو مونږ چې کوم دی نو داسې څیز الو چې کم از کم دا څیز علی څوک ورته بدو نه وایي د ټول زیات دا خبره چې کور والا ورته بدو نه وایي مونږ ټول هغه مسله ده ټیک شو که نه چې کور ته یو څو کور والا وایي چې دا داسې خاص څیز راوړی دی نو د دې د وجې نه چې کوم دی نو هغه سره بازار کې ښه څیز ګورو عمده او که بالفر بای چانس چېرته کور ته سړی یوسي او کور والا وایي چې دا داسې خاص څیز راوړم بیا دې ویاړ ورغوړم نه صحیح شو که نه بیا د سره چې کوم دی نو دا د انسان فطرت دی چې دی ښه څیز خوښوي نو عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم څنګه یو بیکاره څیز خوښو یو بیکاره فرد به چې کوم دی د هغې دپاره دعا کوله چې هغه د اسلام دپاره نقصاندهي ظاهره خبره چې حضور مبارک غوښته و غواړي د چا نه د الله جل شانو نه نو دا به چې کوم د اسلام دپاره ډېر عمده یو دعا کې اللهم اعز الاسلام عزت ورکې اسلام ته او دارنګې چې قوت ورکې او شان و شوکت ورکې اسلام ته واخر دعوانا الحمدلله ربنا دعا کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد دعا کې زموږ ستاسو مشران سانه چې وفات دي باري تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کړي بالخصوص چې کوم دی هغه څه دا د هجرت نه پس دا 1601 او دارنګې 240 کال دی دا د هجرت د 1600 د پاسه دا دې کې چې سانم چې کوم دی مسلمانان تیر شوي دي
د اسلام خدمات یې کړي دي هغه بیا وفات شوي د صحابو نه والا د پیغمبرانو نه والا تر زموږ دې زمانې پورې زموږ مشران هغه ټول مغفور او مرحوم کې او د هغې خدمات باری تعالی چې کوم دی هغه سره قبول کړي. زموږ ستاسو په دې حاضر جمع کې د کورونه اسپتانه کسان بیماران دي اسپتالونو ټولو ته باری تعالی صحت کامل عاجل ورکړي. د چا روزګار نشته باری تعالی ورته د حلال روزګار ورکړي. د چا روزګار شته باری تعالی د حلال وګرځول کړي. آینده یو جمعه پکې انشاءالله راځي هغې خو بیا د روژې متعلق چې کوم دی شوال د 10مې روژې خبره کوو که خیر هغې نه مخکې راځي. او د چا روزګار نشته باری تعالی ورته د حلالو د چا اولاد نشته باری تعالی ورته نیک عمله صالحه اولاد ورکړي. د چا شته د باری تعالی د سترګو یخوالی وګرځول کړي صحیح جانشیني ولا وګرځول کړي. زموږ د وطن ته دعا وکړي دا چې کوم دی هغه سره هغه د اسلامي کال اوله میاشت او اوله ورځ ده د دې بهترین میاشت د دې اول ورځ په برکت یا الله زموږ د وطن په دین باندې ښاد کړي. زموږ د دې وطن چې کوم دی هغه سره قانون دا د قرآن او حدیث قانون وګرځول کړي او دا د انګریز او لعنتي قانون چې کوم دی زموږ د وطن نه لرې کړي. موږ ټول باری تعالی په دین باندې ښاد کړي. زموږ کشران نیکان صالحان دینداره تقواداره کړي. مشرانو کې د دین بالا دستی پیدا کړي اتفاق اتحاد نصیب کړي او دارنګه د خپل میانځ کې چې کوم د یو بل چې کوم دی هغه سره هغه باندې لمن ورړو د یو بل بېعزتي کو باری تعالی مونږ خپل میانځ کې چې محبت پیدا کړي د اسلام دپاره مونږ چې کوم دی هغه سره هغه معاون کړي او د اسلام دپاره ډال وګرځول کړي آخره خاتمه بالایمان کړي. حضور علیه الصلاة والسلام د امت لپاره ستانه د خیر دعاګانې غوښتو موږ ټولو به کې برخه وکړي. ستانه شر فساد فتنو مو امن موږ ته حفاظت راکړي. د حضور علیه الصلاة والسلام طریقو باندې زندگی تیرول ته آسان کړي. غیر طریقو نه باری تعالی نفرت پیدا کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. سنت کې